أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. ایوا مهمه نکته از میزبان و مهمان حوالی سره تو خدمت کې ذکر کوم. اول نکته دا ده چې میزبان افضل دی که مهمان. روایات و حساب سره مهمان میزبان نه افضل دی. هغه وجه دا ده چې ټیک دی میزبان د خرچا کوي دسترخوان د غوړوي، خو افضل شونه د مهمان چی وجه نه دی دی وجه نه دی. امام یایی چې هغه مهمان ځان سره برکتونه او مغفرتونه راوړي، یعنی دغه خونی ته چې کله دا راشي علمون دای دغه خونی ګناهان ختم کوي، مغفرات راوړي او برکتونه ځان سره راوړي، رزق نور دغه خونی زیاتیږي. اما چې کله چې تللی صورت کې دغه خونی نه مهمان د دغه خونی باندې کوم بلاوانې رسي یا مشکلات پیښیږي د خونی ته، بیماری دي یا نور داسې مشکلات دي، هغه دغه مهمان ځان سره وبسي. لکه یو روایت کې تعبیر د شون سره بیان شوی دی چې کله هغه ولمنه وځي نو هغه ښځه برزخي سترګې چې کله خلاصې شي هغه سترګې غړوي چې ما خونی نه د لړم لټکې وځي، پوښتنه کوي چې دا ویلي چې دا ولمنه ځان سره ارسي ته خونی نه وبسله. لذا مهمان میزبان افضل دی. لذا پکار دی چې میزبان فخر وکړي چې علمون ماته راغلی دی، علمانو ته احترام ورکړي. دا یوه نکته. دویمه نکته دغه دی ځینې وخت کې داسې دی خدای تا ته درکړي دي پیسې، یا یې درکړی دی شهرت، یا یې درکړی دی دولت، یوه نماده دی، اما ایدي قطعا دا مقصد نه دی چې کله علمون درته راشي ته هغه نه کار خلي، دسترخوان مغنې غوړوي، چای مغنې چوي، ته یو ځای کې بلخ نه ناست وي، ځان ته د تکیه والی وي چې دوی مو شان و شوکت نه دی چې مړی زه ورته واچوم چای زه ورته واچوم. نه، ته نه پیغمبر نه افضلي، نه مولا امیر المؤمنین، نه مولا امام رضا علیه السلام، چې فخر مخلوقات هغه رسول الله ذات دی چې هغه ولمنه ته په خپله مړی کې خلله، ټیکاله به ورته کېخلله، او دا پښتنه بیا نه چې چای خوري بلکې ورته کې به خلله، هغه نه بعد به پښتنه اوس که مهمان نه خوړله بېله خبره دی. د خپله یو اداب نه دی، خودي طرف ته زه نه سم، زه صرف دغه غلط روش ته چې ځنه کسانو ته یوسې عادت یې جوړ شوی دی، خو 17 19 ګریډ افسر وي، مجتهد ویلی نه وي، یو عظیم عارف ویلی نه وي، یو مشهور کس ویلی نه وي، یو غټې عهدې کې ویلی نه وي، یو اعلی افیسر ویلی نه وي، خو چې کله کور ته مهمان دی راغو چاهې غریب ویلی نه پاسېږه هغه احترام ته وکړه. هغه ځان سره برکتونه راوړي دي، هغه ځان سره مغفرتونه راوړي دي، هغه ته کورونه نه بلاوانې وړي، ته هغه ته فضیلت قایل شه، هغه ته احترام قایل شه. حتی دا چې امام رضا علیه السلام زمانې کې مولا امام رضا کسی چې هغه کومه بتۍ وه یو هغې زمانې لنټینې ښایي، بهرحال لنټینه یو ډوه څه خرابه شوله، رڼا یې کمه شوه، څه شوه، نو ولمون لاس وښکو چې هغه جوړ کړي، مولا امام رضا ونه واخیستو، ویله ویلې مولا ویله مو اهل بیت علیهم السلام ولمنه کار نه خلو، کوم کار چې بیا به مو خپله کوو، تی مو مهمانی، تی مو ولمونی، ملعون دی هغه انسان، خدای رحمتونو نه وریا دی چې هغه مهمان نه کار خلي، اولمن نه کار خلي. هغه بېله خبره ده چې ولمون په زوره زور زمي چې نه زه به کوم، زه به دسترخوان غوړوم، خو ته په کار دی دا سوچ وله نه وي چې ته ونه کار واخلي، ته ونه هغه واخلي کار واخلي، هغه یو ټایم شی به دې ورکړي نه وي، نیت کې به دا وي چې دی نه به زه په ګاډه خلم، نیت کې دی چې پلانکی کار ونه اخلم، نه دا غلط دی. په کار دی دا سوچ، دا کنسپټ، دا پویا مو ذهن اوسي، اسلامي پویا، اسلامي کنسپټ مو باندې حاکم وګرځېږي چې مو مهمان ته د عزت او د احترام قایل شو، چاهې ته هر څومره اوچات ویلی نه وي، ته هر څومره بزرګ ویلی نه وي، هر څومره اعلی افیسر ویلی نه وي، علمون ته نه افضل دی، هغه به احترام کوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.